الرحمن الرحیم. زړه مې غواړي چې د عمران خان کوم تقریرونه دي هره ورځ مې اورېدې، ډېر زیاته مزه راکوي چې داسې خبرې کوي نو زموږ په زړونو کې ځای کوي او الله دې ورله ډېر ژوند ورکړي. یو څو خبر ته شیر کول غواړم. عمران خان چې کوم خطاب وکړو د هغې نه مخکې ورته یو ریل غوندې سټوري بیان کوم. ډېر په غور یې واورئ. کله چې په امریکا کې غلامي چې کوم دا په عروج باندې وه، غلامي ډېر زیاته وه، نو په دغه ټایم کې یو هیریټ نامي خاتون چې کومه ښځه وه نو هغې یو خوفیه تنظیم جوړ کړو. خوفیه تنظیم څنګه مطلب غلامي ختمولو. غلامي به څنګه ختمې مطلب د دغې ښځې نه چا تپوس وکړو چې ستا په ژوند کې د ټولو نه مشکل مطلب هغه ګران کار څه مطلب چې تا را خوفیه تنظیم جوړ کړو د غلامۍ ختمولو. نو د هغې ښځې جواب څه چې کله ته یو غلام قوم ته وې مطلب غلام قوم یې چې ته غلامي پرېږده او یو آزاد ژوند تېروه، نو دا ډېر زیات ګران کار دی. نو په دې به تاسو ډېر ښه پوه شوي. بله ته هم یم چې ذوالفقار علي بټو به تاسو ډېر زیات ښه پېژنئ، ډېر یو نډر او چې کوم پرایم منسټر ډېر تېر شوی دی، یو ډېر زړور انسان و. هغې یوه خبره کړې وه. خبره دا وه چې ډېر په غور یې واورئ چې کله زه مړ شوم نو زما قوم ته ووایئ، زما قوم ته څه ووایئ، قوم ما وتایو چې کله قوم چې کله بزدلی نو د هغې د بهادر لیډر څه انجام او د انجام تاسو ته ډېره ښه پته وه چې انجام د ذوالفقار علي بټو څه انجام و. نو دغه میشن هم د عمران خان دی. عمران خان په هم تقریر کې دغه وایي چې موږ یو خودمختاره قوم یو پردي غلامي نه غواړو، موږ د الله پاک نه چاته علاوه سر نه ښکته کوو، یو آزاد زندگی تېرول غواړو. په هر تقریر کې دغه خبره کوي. نو موږ به آزاد زندگی په دغه طریقه باندې تېرو، نه چې پردی غلامي وکړو. عمران خان په هر تقریر کې مطلب وایي چې موږ پاکستان آزاد شوی دی، د دغې ورځ دپاره آزاد شوی دی چې موږ یو آزاد زندگی تېرو کړو او د پردی غلامۍ نه محفوظ. موږ د دې ورځې دپاره نه عزت شوي چې موږ دې د قیامته پورې د پردی غلامي کوو. موږ 23 مارچ ولې مناوو، موږ 14 اګست ولې مناوو. عمران خان په تقریر کې دغه خبره وکړه، ډېر اهم خبره وه. نو دا ډېر زیات اهمې خبرې دي او یقین وکړئ چې عمران خان تاسو له خدای پاک کم لیډر درکړی دی که نه، نو ډېر زیات ارمان به وکړئ. زما پرسنلي څه نشته، خو مطلب د حق خبرې دپاره به آواز چاته عمران خان چې کوم میشن شروع کړی د پاکستان دپاره لګیا دی، پاکستان بدلولو دپاره لګیا دی، یو پاکستان چتولو دپاره لګیا دی، په یو خپل مقام باندې ودرولو دپاره لګیا دی. هم دغه سوچ دی پردي غلامي نه ختمول غواړي. یا خو موږ هغه قوم یو چې خپلې فیصلې په خپله نشو کولی، او یا خو موږ هغه قوم جوړېږو مطلب چې موږ الله پاک نه علاوه چاته سر نه ښکته کوو. یا دغه دوه خبرې دي. نور به تاسو ډېر زیات په خپله پوهېږئ. او عمران خان درته دا عمران خان چې کوم تاسو ته خطاب وکړو قوم ته، په هغې کې د یوه خبره وکړه چې د کوم اتوار په ورځ باندې چې کوم احتجاج دی د مسوتن، نو په هغې کې تاسو ټول شرکت وکړئ او لاړ شئ او د الله د رضا لپاره. عمران خان یو ډېر زیات زبردست، ډېر زیات یو ښکلی، ډېر زیات زه به ورته څه ووایم نو په کوم انداز چې هغه لګیا شوی دی د غلو خلاف، د کرپ خلکو خلاف، د غلامۍ د هغې یو جمله ډېر زیاته اهمه ده. تاسو سوچ ورته وکړئ.